نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سورة الكوثر دا قرآن مجید مختصر ترین سورت تے پدے کہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یو دعا بشارتنا خوشخبرے او زیری بیان کری دی یو زیر دارے چی مونگ تعالی کوثر در کردے ادویم زیر دارے چی ان نشانے کا هو الابتر ستا دشمن و لنڈے بوچئی بے خیر بئی بے لکے بئی کامیابی کی بنا دا دو خوش خبرے دی اور پدے کے دو حکمون دی فصل لربک وانحر بدنی عباداتم اللہ لکوا او مالی عبادتنم اللہ لکوا د بدنی عباداتو سردار اغا د غر د سر چکم د پیک کم عمل لے اغی تمونز وی او پا مالی عباداتو کی قربانی بنیادی عمل لے پدی وجہ قرآن مجید د صلاة او د نحر ذکر کردے ورنہ مراد تٹول بدنی او مالی عبادات اللہ لکول لی صورت پدے مقصد بانے لستل دے چی دے کے زمونگا د زڑے خبرے کمچ تسلسل سر روان دا داغے سے تذکرہ دا آگے تذکرے دا پارا دا صورت مال لستل دے بیا دے سرا یو متعلقہ حدیث مبارک دے چاہے تا حدیث الحوض ہوئی او پائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائی چی دا قیامت پر ازبا سخلق زمات حوض ترازی زمات تالاب ترازی اب زما اسیحاب وی اسیحاب تو دے دینا خلق شبہ پیش گئی بیا چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نلار نداغ مرگری بیا مرتد شیخ اگر شبہ دا بیان دا پارا دا صورت لست دے انشاءاللہ مزید وضاحت رستگو خجتا پدے پوشی چرما صورت بے مقصد نے لستے مقصد صرف دارے چاہ زمونگ زڑے موضوع سرے تعلق پیداش تٹول صورت تفسیر خونشو کولے البتہ دا الکوثر یو دو وضاحتو نکو یو دا چی اللہ پل پیغمبر لا یو کوثر دنیا کے ورکڑے یو کوثر آخرت کے ورکڑے تو دنیا کوثر قرآن مجید دے اور دا آخرت کوثر حوض کوثر دے تو دے دوارو دا بیان ضرورت ولے دے اپا دے باندے دے چھ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارینہ اولاد با نہ پائے دا بلوغ تا ندے رسیدلے سڑی توب تا ندی رسیدلی چھ سرائے ورطا رجل ہوئی چھ انسان پاگیبان اخپل مٹا مضبوط اکلیش داغا ٹول نارینہ بچی نابالغ والی کی وفات شوی اور دے وجنا قرآن مجید تصریحاً فرمائے لی دی چھ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتا سکے دا چار رجل پلار رجل بالغ سڑی دوئے داغے جمع رجال رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغا بچی بالغ والی تا نہیں رسید لی دیکھے بدا اللہ سے حکمت نہیں انسانان دا اللہ پا ہر حکمت نہ پوئی پدے وجہ دا بیان سے ضرورت ہی نشتا
ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن دا اللہ رسول لے و دا انبیاء کرام علیہم السلام خاتم دے و خاتم دے، دا ټولنا آخر کې راغلے دے، مہر پخپل هم دے و پاغی مہر والے دے، تدن رستو با بل سوک نبی نرازی. دا الکوثر یو دا مفہوم دے، دا مفہوم ولې دے پس بنیاد باندې دے، دا پدی بنیاد باندې دے چې کله مشرکین دا طنز کو چې دا رسول کله وفات شي ته دا چې کوم عقیده دا کم مشن دے دا به ختم شي. زکات یو انسان فکر دا یو انقلاب یا دا تحریک دا اولاد چلی مخکې، دا ډیرو کمقل خلق سوچ دے. ډیل ویلو علماء دا سشتره چې دا غي اولاد نشته، لیکن دا غي مشن دا غي شاگردان چلی مخکې. حافظ ابن تیمیہ دا علماء په تاریخ کې یو ډېر لوی شخصیت دی، هغه سره وعده نه کړی، لیکن الله غله د ابن قیم غوندې، د مزي غوندې، د ابن کثیر غوندې، د ابن رجب غوندې شاگردان ورکړي دي. دا غي د استاد هغه مشن، دا هغه آرا، دا هغه افکار کم کم ځای ته رسول، دا یو غلط ذهنیت ده او دا وی همیش د پارا دا غي خلقو چې دا غي عقیده کې شرک پروتي، او همیشه دا خلقو کاری چې هغه امیین وي، هغه کې علم او پوهه نه، سوج بوج نه. دنیا کې هیڅ یو تحریک د یو تحریک د مؤسس نه علاوه، داغه د بچو نه علاوه نور خلق مخکې کوي. وار کې دا هغه یو سوچو، قرآن مجید داغه په جواب کې یو دا ویل چې مونږ تعالی کوثر درکړل دی. په دې دنیا کې چې تعالی الله کوم کتاب درکړل دی، اب داسې کتابی چې لا انقضی عجائب، داغه عجائبات بن ختمي، خلق بشپار وزغه تناستی بلولی. دا جدار چې اوس مسلمانانو دا الله کتاب پرې خره نور څه کتابونه راغلي، دا غینه درسونه کوي، دا غینه تعلیمونه کوي، دا غلط کوي. درسولو کتاب خلق ته د بیان کتاب قرآن مجید دی. الله خپل رسول لا قرآن ورکړی دی چې دا قرآن واخلا او خلق ته د دې وضاحتونه وکړه، دا خور که خلقو کې. قرآن سره دویم سیز دے احادیث او سنت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اغم دا قرآن تکمیل کئی، داغے تفسیر کئی، داغے وضاحتون کئی. دے دو سزنوں علاوہ بل سست دین نشی ویلے. قرآن و سنت اصل دین دے. رستو خلقو پا دے کہ خپل افکار ور داخل کلی دی چھ دفلانی فکر دارے، دفلانی دارے، ہی بنو اگر تشریحی طور کا سڑے منیو دے منی، لیکن دا دین نشی ویلے. دین دغه دو بنیادی سوزونه دي. دې کې دغه مقصد او چې ستا مرګري وا په قرآن باندې جمعي، او د دې قرآن باره کې د الله وعده ده چې دا به محفوظ کتابي. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، دا به قیامت پورې ژوند دی. او چې کله قیامت راشي نو د الله کتاب د دې الفاظ بوالوزي. قرآن بارے کے دو امت مسلمہ عقیدہ دادا چال قرآن و کلام اللہ منہ بدآ و الیہ یعود. قرآن دا اللہ کلام دے، شروع دا اللہ نشوی دا التن راغل دے، او قیامت نزدے و دا کلام اللہ تا واپس لڑش. اب آغا زمانی چے دجال لراتلو دور بئی تراغی پورے قرآن اللہ دا مخلوق نناخلی. مخ کې د دینا چې قرآن ته صحیفونه والوزي، پکار داري چې امت مسلمه د خپل کتاب ته رجوع کی. او نبی لاس مروړي ګوته به مروړي اسبت نه جوړي. او دا کتاب چونکه محفوظ کتابو په دې کتاب کې د الله رب العزت د طرف نه د الله د دین تذکرہ وا، ځکه قرآن دیتا کوثر ہوئے چې دا به تر قیامت چلیږي، کستا اولاد یو کنه. مونږ ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاد یو. په دې لحاظ باندې چې مونږ د هغه فکر، د هغه عقیده، د هغه پیش کړی شوی ایمان خپل سینې پورې لګول دی،
دیو جن مونږ ته آل محمد وایي یو اهل محمدی یو آل محمدی اهل هغه اولاد ته وی چې هغه د انسان نسبی اولاد دي او آل هغه چاته وی چې هغه د چا فرمان برداری لکه آل فرعون سمانه ده د فرعون اولاد خو نه د فرعون خو بچی نو آل فرعون معنی د فرعون تابعدار مونږ موږ کې وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد د محمد صلی الله علیه وسلم په آل تک شاباش وای کم چې داغه فرمان بردار دی چا چې داغه مشن داغه عقیده داغه دین سینې پورې لګول دی نو مونږ هغه ته دعا کوو د صلات دعا هم کوو د برکت دعا هم کوو د دې تفسیر چې کوم راځي په احادیثو کې هغه حوض کوثر دی د قیامت ترس تپش داغه ګرمي یا هوتا څو ډېر باورېدلی چې پار څومره ګرمي ده څومره سخت تپش دی څومره دکھ دی تکلیف دی پاغه میدان کې د یو حوض ضرورت شته لیکن الله رب العزت هغه حوض هغه خلق لا ورکی چې داغي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان او داغه اتباع کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه په تاریخ کې فرمایل چې داغه وبو د پاین زیات سپینې د ګبین زیات خوندور میټه ډېر خوږ دی او پاغه باندې د اسمان د ستورو برابر د سکلو لوخي پراتریخ دا څه غپ نه وایو دا صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث ده یو لوی طلب دی الله به ورګي رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغه باندې اولاد دی او هغه باندې باغه او ورګي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په نمونو کې یو نوم دی ساقی کوثر ساقی هغه چاته وی چې هغه وبس کوي ساقی کوثر د کوثر نه وبس کون کې دعا کوي او الله نه سوال کوي چې الله مونږه دا کوثر نه محروم کړي نه دا د زړه د کومې نه دعا کوي دا غي وجه دا چې کله یو سړی د کوثر وبوس کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لم یظما ابدا دیو چرتګی نشي چنتګی کیږي نو مقصد دا چې د جهنمی نه ده زموږ استاد محترم بویل چې لم یظما ابدا دا د جنت سرټیفیکیټ ده سند ده لکه جهنم کې خلق تګی کیږي جنت کې خلق نه تګی کیږي اور پاغه باندې ډېر شي خلق بو بس کی پښمنه خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم با خپل امتیان له وبور کوي خپل امتیان واسنګ پیژني مونږه عجمیان چې کنه دي چې کم ځای کې سوال پیدا شي دی خپل عقل ضرور داخل کی هر ځای کې خلق خپل عقل نه ور داخلي شیطان کے عقل ہو اللہ غتو فرمائل آدم تا سجدہ ہوگا لاغ پل عقل داخل گا انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین زدنا غرم زکا زدہ اور نہ پیدایم او تا دے دا خور نہ پیدا کرد دا عقل بے جا دخل لخ دا معتزلہ و مرض دے نم ڈیرو ملاحدہ دا کار دے جے بس ہر جائے کہ خپل عقل ور داخلی خلق کرے کہ خپل عقل نہ ور داخلي عقل لپاره موږ بار بار ویلي دي چې د شریعت او د قران او د سنت درنا ضرورت ده ورنہ عقل اندھی ہوتی ہے اړوندي ته ټکري وي دا کم خلق چې عاشقان کیږي نو دي کې عقلي یک عقل نه دا غیر عقل به جا استعمال کوي د دې وجه نه عقل ځان لګوتري وي او کله یو څه کوي کله بل څه کوي چا کې چې ہوش موجودي هغه عقل به جا استعمال نه کوي پزه استعمال کوي درست استعمال کوي عقل وسړی استعمالي لیکن هغه ځای کې چالت کې قران او سنت هغه ته داغه مجال ورکړل دی اجازه ته ورکړل بے ځای ما استعمالو زدانه مچ د شریعت احکام د عقل خلاف دي دا ډول ځان له خبرې دي دوبار کیف دا یو سوال را دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بخپل امتیان څنګه پیژني
نو خلکو عقیده جوړه کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې هر ځای حاضر ناظر دی، دیو جنا خپل امتیان پیژني. سوال دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مرض الوفات نه یو کال مخکې حج چې کو نوې فرمایل چې کله مناسک حج په باره کې څه تپوس کوي معنا نو اوس وکړه ولې لعلی لا اراکم بعد عامی هذا، شاید چې دې کال نه رسول تاسو نه لیدې شم. او دا صحیح بخاری حدیث ده. دې څه مطلب ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا د حالاتو نه خبرېږي. لعلی لا اراکم بعد عامی هذا، شاید چې زه تاسو د دې کال نه رستو ونه لیدې شم، ملاقات نشي. سوال نه پیدا کېږي چې هغه دې مونږ وپېژني، نو مونږ به پس پېژندلي کېږو. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل یو حدیث کې ویلي چې مسلمانان کله اودس کوي او کم ځای پورې د دې لاس لوندېږي، خپې لوندېږي، سروانې مسئ، نو هغه ځایونه پړقېږي، پړقار کوي. پړقار د وجې به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امتیان پیژني. حدیث کې راځي چې د مسلمانانو هغه اندامونه به پړقېږي، هغې ته به سره اچولی شوي، کم اندامونه چې دی په مانځه دپاره وینځي. سیدنا ابو هریره خیال لاو چې زه به خپلې خپې تر مغانې پورې ووینځم، نو ما ته به تر دې پورې چمک دمک ښکاره شي. په دې وجه به دا کار کوم، لاسونه به یم تر ترخه پورې وینځل. صحابه کرامو منع کړه داسې کوي، دا مطلب نه دی. دا مطلب نه چې یو سړي غلط استدلال وکړي هغه ته خاموش کېنه. ٹھیک ده، قصر لري صحابي دی، لیکن استدلال هغه درست نه دی کړی. که دغه مطلب وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا حد بندي ولې کوله په اودس کې، او قرآن ولې حد بندي کوله چې تاسو لاس تر دې ځای وینځئ او خپې تر دې ځای ووینځئ. د دې حد بندۍ مقصد دا دی چې ربا خوا نه ځئ. دا اهل زبانی صحابي لیکن کله کله خطا وشي. دا زمونږ خلک دی چې د هغې خیال نه چې فلان کې عالم نه غلطېږي. دا زمونږ د خلکو آرا دي، خیالات دي. ډېر لوی عالم دی نه خطا کېږي، ولې به نه خطا کېږي؟ انسان دی ضرور به خطا کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل امتیان پیژني په دې باندې چې د دې اندامونه چې کوم دی دا پړقېږي. بې بخته خلک چې مونځ نه کوي، دا یو لمحه فکریه ده. اوس کم خلک چې مونځ نه کوي، اودس نه کوي، دې کار څومره وایي چې زما زړه پاک دی. سوال دا چې په دغه څه علامت نشته دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره چې هغه وپېژني، نو دی به د کوثر نه محرومي که محروم به نه وي. دا مسله ده او دا ما جړی. زمونږ اکثر د امت بیلما دی. دا زمونږ خلک چې کوم مونځ کوي، یو وخت کړی بل وخت نه کړی، بل وخت کړی بل وخت نه کړی، دې ته شریعت مونځ نه وایي. قرآن و حدیث د اقامت الصلاة حکم کړی دی، د مونځ اهتمام. اکا دوکا مونځ ته مونځ نه وایي، دا د خپل سمې مونځ دی. نو امتیان به پیژندی شي په پړقار باندې چې کله کوثر نه محروم شو، نو نعوذ بالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت نه محروم شو. نعوذ بالله من ذلک. دا دومره بد سزا شو. و ډېر شي خلق داسې شته چې د هغې عقیده کې شرک دی، د هغې عقیده کې کفر دی، د هغې په اعمالو کې بدعات دي، لیکن منځګزار دي. په دې وجه علامت خو موجود دی په هغې باندې. نو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته پیش کړی شي، ابا والا اوبه ورکول غواړي. عجیب کاردار حدیث کرا دی صحیح بخاری کې، چلو یذادنا من الحوض، هغې به د حوض نه اترولی شي، ملائک به راشي بل خوا به مخ ورکړي، والله بل خوا به یې واړي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زبویم اصحابي 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 نه وي اصحابي اصحابي دا اسم تصغیر ده دا خو زما مرګري ښکاری ما ده ځکه چې لاس په پړقي راولې چې زول او ورکم نو ملائک ورته وای نه نه انک لا تدري ما احدث بعدك تا د پته نشته چې دې ستا نرستو کم کم بدعات پیدا کړې په دین کې دا صحیح حدیث ده په دې حدیث شبهه سره شبهه دارا چې دا حدیث مونږ ته داخلي چې صحابه کرام نعوذ بالله من ذلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نرستو ټول مرتد شو او بدعتیان شو دا شبهه ده دا لیکلي د خلکو فرحان مالکی په نوم باندې یو ویب سایټ ده کم کسان چې پاروي پوي اره فرحان مالکی ولګي دا ویب سایټ بګولوش په کې دا شبهه شته چې صحیح بخاری کې دا حدیث د دلیل لې چې صحابه کرام نعوذ بالله کافران شو ولې حدیث کې اوسه صحابي الفاظ راغلي دا حدیث صحیح ده ما تیر شبهه چې رد کول نه ما ویلی تاسو ته چې زمون خلک یو بل ته کافر وای دي علمی بحث چال نه ورځي نه یو سړی قوم ته خی چې د حدیث مطلب سره او دا شبهه چې کوم هغه کوي په صحابه کرامو د دې جواب سره بس مونږ خو پدې پویګو چې جلاو ګیراو دی بس شیشه ماته کا اور ورته کا اس طریقہ دا اس طریقہ نه طریقہ دا چې مونږ نوی نسل ته یوازې دې زړولم جواب نه ورځي زړو نه وټول ته مونږ جواب خو او جواب آسنه چې آئے وای شای صحیح درست جواب خو چې درست جواب سره دی خبره خو چې نه پوهیږي ناغوي امام بخاری زیاته کړی دا حدیث نقل کړی ګوره صحابو ته مرتد ویلي دا قرآن خلاف دی بس یو په صحیح بخاری باندې کراس راخ ډېر نادانان داسې شته دی چې علم نه وي ورسره نو صحیح حدیث ته وخت په اړه نه کېږي دا کم عقلتوب دی دوه خبرې دي یو هغه خبره ده کومه چې مونږ اول کول غواړو دا حدیث یوازې امام بخاری نه نقل کړي دا تقریبا د حدیث ټولو کتابونو کې لیکل دی که امام بخاری دا حدیث غلط وی بالفرض بیا ټول ته غلط وایا چې خبره سم شي چې دنیا کې یو ته پوهیږي بل څوک نه پوهیږي ته دې حدیث مطلب سره مطلب ادارې چې واشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين دلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها فكلهم يبدلون وكذلك ظلم المسرفون في الجور والظلم وتعميس الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد دا لوی عبارت مالی را پاره وجه دی چونکه ریکارڈ کری چی پورو راش دا دا امام ابن عبدالبر کتاب دا تمہید اور آگے دے اتم جل پدے کے دے وضاحت کئی دے چې دې حدیث کې هر هغه سړی شامل دی چې هغه جماعت المسلمین نه بهر دی د مسلمانانو یو اجماع د په یو څیز یو سړی د هغې مخالفت کوي دې حدیث کې هغه سړی مراد دی دې کې هغه ګناهګار هم مراد دی چې بې علما دی او دې کې هغه ګناهګار هم مراد دی چې هغه بدعات کوي هغه رسومات کوي هغه ګناهګار هم دی کې مراد دی چې د هغه عقیده بربادوي ته حدیث خو مطلب دغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابي ولې ویل دي باب داري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب نه یادې دلته زموږ د مسجد کې کم کسان چې ناس دي دا ټول ز پنوم باندې پیژنم تقریبا شکل باندې پیژنم دیګه ما سره هر ځای کې ملوشي ان شاء الله زما باندې پیژنګلو کیږي هغه تر علامت ضرورت نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه د غشان پیژني په نوم یې پیژني
هغه ته د علامت ضرورت نشته، صحابي ته د علامت ضرورت نشته. دا کم کسان چې دي په دې علامات دي، او علامات زما او ستا لپاره دي، صحابه لپاره نه دي. دا بنیادی نکته ده که په دې ته پوه شې خبره باندې پوه شې. د صحابي لپاره د علامت ضرورت نشته، ځکه چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ په مخ باندې پیژني، د کومې نه پیژني، بنیاد نه پیژني، نوم یې مولا ورځي افلانه. دا کوم علامات چې ښکاري دا د هغه د وفات نه وروسته چې کوم خلق لکه موږ چې تابعین وایو، تبع تابعین، هغې نه وروسته د دجال تر زمانې پورې د هغه نه وروسته چې کوم د عیسی علیه السلام په ژوند کې مسلمانان وي هغې ټولو ته شامل ده. و دا علامات به په هغې باندې. دویمه خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابي ویلي دي، اصحابي نه دي ویلي. د اصحابي معنی پښتو کې څه ده؟ الله دې رحمتونه ووري په هغې استادانو چا چې دې سوزونو ته سوچ کړی دی. عام خلک خو دې معنی کوي زما ملګري دي، او صحابي زما ملګري غوندې ښکاري، ملګري نه دي، زما ملګري غوندې ښکاري، ځکه لاس پې یې پړقېږي. لیکن هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري نه دي. بظاهر هغې منځونه کړي دي، لیکن هغه د هغه فرمان بردار نه دي. صحابه کرام خو دې نه مستثنا دي. دا کوم اعتراض دې دور کې چې کړی فرحان مالکي هم کړی دی، او دا ډاکټر تیجانی ورته وایي. دغه یو کتاب دی ثم اهتدیتو، عربي کې دی، او د هغې اردو ترجمه ملاویږي پاکستان کې ایرانی قونسل خانې چاپ کړی ده، دې دپاره چې دا مسلمانان پې ویلاري کړي. د هغې نوم دی پھر میں نجات پا گیا، بیا ما نجات موند ثم اهتدیتو. عرب تکړه دي، هغې د دې جواب کې لیکلی دی ثم ضللتو، اهتدیتو نه، ثم ضللتو وادللتو، زم گمراه شم او نور خلک به هم گمراه کړم. اوس پکار دی چې یو ځوان هغې ته لاندې وځي او د هغې ترجمه ولیکي، هغه دی کتاب لفظ به لفظ جواب دی. خو موږ خو دلته په دې کې نښتي وي چې یاره امین په چغه ووایم که په پټه ووایم، او لاس دې ځای کېدم او که دې ځای کېدم او ښکته کېدم او کم ځای کېدم. دا فضول تپوسونه دي. هغه مسائل چې هغې ته اجتهادي مسائل وایي او احادیث په هغې باب کې مختلف وي، الله نه یې روکې هغې کې ګوتې مه وهئ. اجه ته په کم رضا یې او په کم مطمئن یې واخله، دومره چې حدیث کې دا ثابت دي، هغې کې ګوتې مه وهه. په دې کې اتفاق ممکن هم نه دی، ځکه د صحابه کرامو عمل د یو بل نه جدا دی. په دې کې کم خلق چې هغې حرمین شریفین لیدلي، هلته به هغې دنیا د ګوټ ګوټ خلق لیدلي، ډېر شي خلق چې هغې لاس ته ډوږدي نه چرته ارسال کوي، لاس یې ځوړند دي. زمونږ خلک څه وایي دا شیعهګان دي، دا شیعهګان نه دي، دا د امام مالک مذهب دی. مړه احادیثو نه ثابت دی. نادانی مجیبه سیز دا، زمونږ خلک دین چاته نه ښیي، او په دې وجه باندې نه ښیي چې دې کې بیا دا مسله پیدا کېږي، دا مسله پیدا کېږي، هېڅ مسله نه پیدا کېږي. دې ته په دین کې توسع وایي، کشادګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله لاس پورته کړل، کله لاس پورته نه کړل. ته پورته کوې پورته کوې، که نه پورته کوې مه پورته کوې، دواړه ثابت شو. بیا دې کې مصیبت دا دی چې دا د حلال او حرام څه خبره نه ده، نه د جایز او ناجایز، نه د کفر او د اسلام. زمونږ د هر ممبر نه دا اختلافي مسله وروځي، ته د دې ضرورت نشته. د دې نه په قبر کې تپوس کېږي او نه په قیامت کې تپوس کېږي. په دې وخت نه ضایع کوم، زه په دې مسایلو وخت نه ضایع کوم چې رفع الیدین ثابت دي که نه دي ثابت. امین په چغه ووایم او که نه په پټه باندې ووایم، ستا اوله څنګه ووایو. موږ ته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله امام غیر المغضوب علیهم الضالین وایي تاسو امین ووایه، بس ویل پکار دي. څنګه یې وایه ستا خپله خوښه ده. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې صحابه کرامو نه دی ویلی. عبداللہ ابن زبیر روایت بیانېږي چې عبداللہ ابن زبیر
ولضالین نو په حرم کې دومره گونج پیدا شو چې سم یو رجه پیدا شو، زلزله پیدا شو. زه نه البانی لیکلی دی چې دا د خلکو عمل دی، په دې کې د پیغمبر نه ثبوت نشته. زمونږ د دې دور چې کوم اهل حدیث دي غریبانان، هغه هېڅ شی نه ګوري، نه سره واقفیت لري. دغه مسائل یو طرف ته گئے، هغې نه هېڅ تپوس نه کېږي، نه قبر کې تپوس کېږي نه په قیامت کې تپوس کېږي. که څوک وایي چې کېږي نو هغې خپل وضاحت وکړي چې کوم دی لیکلی. اصل دارا دیتے اجتہادی اختلاف ہوئی. اجتہادی اختلاف کے سڑے خطاؤں شی نہ اللہ یو اجر اور گئی نو کدا گناہی نہ اجر اور گئی. دا ډېرو وړو خلکو ذهنیت دی. یو مجتهد چې کله اجتهاد وکړو نو کا خطا هم شنه الله غلی یو اجر اور گئی. دا خطائی دا په دنیا کې نه ښکاري، دا په قیامت کې پته لګي. لیکن دا معلومه ده چې کله یو سړي الله اجر ورکوي نو ستا په خیال به شرمۍ هلته کې چې دا کار غلط و. دې څیزونو ته موږ په دې وجه باندې نه ځو. اصل خبره دا ده کومه چې زه کوم تاسو ته چې صحابه کرامو باندې کوم اعتراضات راځي نو هغه وښیه خلکو ته او د هغې جواب وښیه، ځکه دا فتنه ډېره زیاته شوه. دا زموږ دروازو ته را رسېدلې ده. زمونږ نوی نسل کې داسې لټریچر زه د خلکو لاسو کې وینم چې هغه روافظ لیکلی دي. صحابو ته کافر وایي، صحابو ته بېدینه وایي، هغې ته لالچیان وایي. هم زمونږ څه داسې بکواسي تاریخ لیکلی دی خلکو چې د هغې نه اسناد لرې کړی دی. که سند بیان شي نو بیا خبره سموي. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا فرمایي او صحابي زما مرګري غوندې ښکاري، ما ته راولې چې اوبه ورکم. نو ملائکه هغې ته وایي چې انک لا تدري ما احدثوا بعدک، تا ته پته نشته دی چې ستا د مرګ نه وروستو خلقو دین سره څه کړي دي. او صحابي اصحابي او صحابي کې فرق دی. اصحابي منې زما صحابه. ما وختي ویل بار بار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه پیژني، په مخ په نوم یې پیژني. هغې ته د لاسو او د خپو د پړقېدو ضرورت نشته. دا ضرورت زما او ستا لپاره دی چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم وپېژني چې دا هم زما امتي دی، مزګزار دی. دې او صحابي کې مونږ او تاسو شریک پال ډېرو خلقو پیش کړو. دا زما لاس کې چې کوم کتاب دی دا ډېر بنیادي کتاب دی، خو افسوس دا دی چې زمونږ خلک داسې کتابونه نه ساتي او نه د الله په فضل پې پوهېږي. دا دعوی سره ویلی شم چې هیڅ څوک په دې کتاب نه پوهېږي، بلکې شاید چې دا کتاب خلک پېژني نه. او دا ابن قتیبه دا درېمې صدۍ سړی دی، اوسنی سړی نه دی. 276 هجري کې دی وفات شوی دی. احادیث باندې چې کوم اعتراضونه اوس خلک کوي، کوم پرویز کوي، تمنا احمدی کوي، نیاز فتح پوری کوي، سر سید احمد خان کوي، دارنګې غلام احمد قادیانی کوي، دا څه نوی شی نه دی موږ دپاره. دا خلقو ته ناشنا ښکاري. ځکه دې مشرانو دا هر سوال لیکلی دی، د هغې جواب هم لیکلی. دا سوالات په مخکې معتزله وکول، هغې سره روافظو به هم کول. دې ته تاویل مختلف الحدیث وایي. دغه شانته دې کتابونه یي تاویل مشکل الحدیث، تاویل مختلف الحدیث، تاویل مشکل الاثار. په دې موضوع باندې د ګڼو خلکو کتابونه دي. دا زمونږ خلک یې نه دي واقف. چې واقف یې زه به تاله یو مثال درکړم ته وپوه شې چې دې غریبانو ته هېڅ پته نشته. سهار لمونځ خو کوئ تاسو که نه؟ که نه کوئ؟ کوئ. چې امام ولاړي نو تاسو چل کوئ، شاته ودرېږئ نو بیا سنت کوئ. دا جایز دی چې کله مونځ ولاړ دی امام قرات کوي نو آیا بیا بل مونځ کیږي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی نه کیږي. اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقیمت. چې کله فرض مونځ شوی دی ولاړ دی نو بیا بل مونځ نه کیږي ما سوا د هغې فرض نه د کم دپاره چې اقامت کړی شوی دی. زمونږ مذهب جدا دی چې سنت بګیخ
کدا مذهبی نو خفقېږم دا کفر دی دا مذهب نه دی تا ته غلطه مسله خولې ګپې سره لګولې تعویل مشکل الاثار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب ښودلی دی او دا لیکلی چاره دا امام طحاوي لیکلی دی امام طحاوي د امام ابو حنیفه د مذهب پیروکار عالم دی هغه وایي چې که سړی دا سنت کول غواړي بالفرض ودې کی دوه شرطونو سره یو شرط بدایي چې دته یقیني چې یو رکعت لاندې کولی شم کوما خو یو رکعت لاندې کولی شم ستاسو جماعتونو کې دومره اوږد مونځ کېږي شرط دا چې دا به دی جماعت کې نه کوي خارج المسجد به کوي یا به کور ته ځي یا به جماعت بار دروازه کې کوي جماعت کې به نه کوي دا د دین په هیڅ کتاب کې نشته دی چې امام دننه ولاړی ته بار وکاو چې ته امام باری ته دننه لاړ شه یا د ستنې خوا کې ودرېږه دا رضا منیا وغیرہ لیکلي دي لیکن اصل د مذهب کتابونو کې دا نشته دلته مذهب یا دا کتابونه غواړي کتاب باندې زموږ خلک پیسې نه لګي هر سړی مفت مسلې پسې ګرځي مفت کتاب پسې ګرځي په دې باندې علم نه راځي دی وی چې خلق دا سوال کوي روایتم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال تاسو حدیث بیانوي چې لا يردن علی الحوض اقوام حوض کوثر باندې با خلق راشي زما خلا بیا باقي زما لري کلی شي نو زبویم اوصحابي دا خو زما مرګري غوندخکاری راولې نو ما ته ویل شي چې دا تا ته پته نشته چې دې ستانه رستو سکړي نو زما سویم اقول سحقا لمن غیر بعدي یا الله خلق تبا کې چا چې زما نرستو زما دین بدل کړل بیا وی هذه حجة للروافض فی اکفار اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم روافض چې صحابه کرامو ته کافر وی دا غي دلیل دی بنیادی ماجد ثم اهتديت والے عبارت ولست نوایت دی جواب زموږ مشرانو ډېر مخکې کړل دا باغ چاته ناشنا لګي چا سره چې کتابونه نه موږ سره شته الحمدلله کتابونه موږ په پوهیږو هم او ځان په هم پوهیو هغه وی چې د علی رضی الله عنه نه علاوه مقداد سلمان عمار بن یاسر یا دو درې کسان نور هغه نه علاوه دا ټول صحابه نعوذ بالله کافر دي او دا حدیث دلیل کې پیش کړي دیوی چې لو کان ارادهم جميعا الا من ذکروا لقال لتردن علی الحوض ثم لتختلجن دوني الا ترى ان القائل اذا قال اتاني اليوم اقوام من بني تميم واقوام من اهل الكوفه فانما يريد قليل من كثير کا مطلب داوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام یادولې نو بیا به اوسه صحابي نه وي بیا وسول اصحابي وي دا اوسه صحابي دلیل د خبره ده چې دا صحابه کرام ندي که صحابه کرام وې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با اصحابي وي دا لفظ ولې بدل کړل دی د دې لپاره بدل کړل دی چې صحابه کرام داغي دامن د دینه پاګره ادوین جواب بیا دا کړل دی چې الله رب العزت ته علم کلی حاصل لیکنه ده حاصل زموږ څه عقیده ده چې الله په هر چیز باندې پوهه دی او کنه دا علم تجرباتی دی زما واست علم هغه هر څه ته شامل دی کنه زموږ علم تجرباتی دی زموږ علم تجرباتی دی موږ چې سترګه کولو کو نو ما دا وس شیخ کار شي لیکن دا الله علم خو کلی دی قیامت نه رستم چې سکیږي هغه ته شامل پدې او پوښي وي په خبره ساده خبره الله رب العزت خپل کتاب کې فرمایلی دي صحابه کرام نظر زائم رضی الله عنهم ورضوا عنه کدا خلق واقعي مرتد کړي نو قران کې ویدام ویلو چې الا فلانا وفلانا وفلانا صحابه نظر زائم خدا فلان کی او فلان کی او فلان کی نه بنیم رضا څنګه چې هغه بدلا کارونه کوي تا دا پتهشته دی جواب غږی سو وي روافض و عقیده دا بودا وي عقیده دا بودا
هغه وی دا الله علم تجرباتی دی، الله تعالی کله بودا کیږي. دا چې خبره ختم شي وړه یعنی خامخا صحابي ته کافر ویل دي، نعوذ بالله. اگر کله په اسلام نو زما چې دا جواب تو کې چې الله رب العزت دا غي نه رضا دی، د قران اعلان دی، دا غي دا عقیده جوړ کړه چې دا الله علم تجرباتی دی. هغه ته بودا کیږي. دلته بیا د سیاست نه نظم خو افسوس راشي چا خلک چې زمونږ صحابه ته کافر وایي، زمونږ خلک هغې سره کینی او د هغې مټې مضبوطوي چې دا د دې مټې مضبوطوي. دا څه کوئ تاسو؟ دا کرسی او اقتدار دومره خوږ څیز نه دی، د ټول نه خوږ څیز حلو څیز هغه ایمان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام مبارک څه فرمایلی؟ الله الله فی اصحابی. د الله نو یریږي، د الله نو یریږي زما د صحابه مبارک. دا ډېر تکلیف ده الفاظ دي، خو کاش که تاسو په عربی پوه دی. الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا. زمان رستو صحابه کرام باندې تنقیدات مګوئ. من احبهم فبحبی احبهم. چا چې صحابه سره مینه وکړه نو دا زما د مینې د وجې صحابه سره مینه ده، چې ما سره مینه صحابي سره به مینه. ومن ابغضهم فببغضی ابعدهم. او چا چې صحابه سره دشمنی کړي ته دشمنی ما سره ده. دا حدیث دی ټولو یې کړی دی. محض د خپل سیاست ګټلو دپاره هغې خلقو سره ملګرتیاګانې کوي چې هغه د سره نه پیغمبر پیژني، نه قرآن مني، نه حدیث مني. دا خبره قابل افسوس ده. دا هغه دویمه شبهه چې د هغې جواب ما وکړو چې حدیث کې صحابه کرامو ته مرتد ویلي وینا. حدیث کې د صحابي الفاظ دي او صحابي اصحابو ته نه وي، اصحابو ته اصحابي وایي. او صحاب هغې خلقو ته وایي چې هغه صحابه کرام نه دي. رستو پاغي علامات دي، دا هغې علاماتو په وجه هغه پیژندی شي، مونځګزار به وي، لیکن دین پکې نه په دې وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حوض نه محروم شي. الله نه سوال کوو چې الله رب العزت موږ د خپل پیغمبر د حوض نه محروم کوي او الله موږ د هغه د شفاعت مستحق کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.